محترمو که بچا باندې د غرونو برابر قرض وي، که بچا باندې د لکونو برابر قرض وي او زندگی په مشکلاتو کې راګیر شوی وي او که د چا حاجتونه پوره کیږي نه، امام بخاري رحمت الله علیه د هغوی دپاره ډیره زیاته بهترینه وظیفه ښودلې ده. که د چا د رزق تنګسیا څه مسله وي، چې څومره د چا مسلې مسایل وي، امام بخاري رحمه الله بخاري شریف کې محترمو د هغوی لپاره ډیر زیات بهترین حدیث د دوانو جهانو سردار مبارک دا ذکر کړی دی. نو کوشش وکړو چې دغه وظیفه په خپله مو کړو، دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ګواهي ورکوم د دې خبره چې الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته دی. الله پاک یو دی، د سجدې لایق صرف الله پاک دی. او زه ګواهي ورکوم چې دوانو جهانو سردار مبارک د الله پاک اخیری رسول دی او د الله پاک بنده دی. درود شریف د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په آل باندې دغه په ټولو صحابه کرام باندې. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده دا ډیره زیاته زبردسته ده، ډیره زیاته د قوت والا ده. زمونږ اکثر خویندې دوی ډیر زیات شکایت کوي چې یاره موږ باندې قرض دی او د قرض دپاره داسې وظیفه موږ ته وښایه چې موږ دا وظیفه وکړو او الله پاک زموږ دا قرض ختم کړي. انشاءالله العزیز نن چې کومه وظیفه ده نو په دې کې دا وظیفه به تاسو صرف 2 ورځې کوئ. انشاءالله العزیز مکمل یقین سره وکئ په تاسو باندې څومره قرض وي دا ټول قرض دا محترمو ختم شي. نن سبا دور دا محترمو د مهنګایۍ دی، هر سړی حیرانه دی د سکول د پیسونه څنګه ورکم، هر سړی دا وایي د بجلی بیل څنګه ادا کړم، هر سړی دا وایي میلمه راشي من کره، نو میلمه له د خوراک غم انتظام د کوم ځای نه وکړم. هر څوک په دې ټینشن کې دی، په دې مصیبت کې دی چې زه څنګه ژوند تیر کړم. زه 500 روپۍ دیاړی وکړم یا 800 روپۍ دیاړی وکړم، په دې کې کور ته څه ویسم، که په دې باندې تور اچوالم، که په دې باندې د خلکو پیسونه ادا کړم. نو دغه رنګې دیاړي زمونږ کمی، تنها انکم زمونږ کمی او بجټ او پیسې سیوا لګېدل زمونږ سیوا وي. ته ماته ووایه چې یو سړی 800 روپۍ دیاړي وکړي او د ده لګي 2000 روپۍ 5000 روپۍ د ورځو لګي، دی به د باقي انتظام د کوم ځای نه کوي، نو قرض به رالي که نه. داسې محترمو د قرضې نه د نجات دپاره دا وظیفه وکړئ، دونه بهترینه وظیفه ده. انشاءالله العزیز تاسو دا وظیفه د خپل ژوند معمول ساز کوئ، تاسو به خلکو له قرض ورکوئ، تاسو به د چا نه قرض به نه غواړئ. هر سړی به تا نه پیسې غواړي چې لږې پیسې راکړه. بس دغه د فرشتو د تسبیحات دا شروع کوي. او امام بخاري رحمه الله بخاري شریف کې محترمو دا ذکر کړي دي. یو سړی د خپل استاد نه تپوس وکړ چې استاد جي دا راته ووایي چې امام بخاري رحمه الله اخري حدیث دا ولې لیکلی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. یا دا تپوس وکړو چې اکثر خلک د مدرسې نه دا فارغ شي، څوک جاب کوي، څوک نوکري کوي، څوک دیاړي کوي، څوک دکانداري کوي. داسې خلک دي چې هغوی زموږ نه وظایف غواړي چې موږ د څه وښایو چې موږ دا وظیفه وکړو. نو استاد جي دا راته ووایي چې څه ورته وښایو. نو استاد محترم ورته وفرمایل چې امام بخاري رحمت الله علیه چې کوم اخري حدیث ذکر کړی دغه حدیث ورته وایه، دغه حدیث ته وایي انشاءالله العزیز که په دوی باندې هر څونه قرضه وي الله پاک به دا ټوله قرضونه ختمه کړي. نو کوم سړی چې د ساري منځ وکړي او د هغې نه بعد 1000 پیرې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم د دې ورد شروع کی، روزانه وې 1000 پیرې، روزانه وې 1000 پیرې، انشاءالله العزیز الله پاک به انسان ټول قرض ختم کی. اور سره انسان 343 پیرې استغفر الله وی، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. انشاءالله العزیز د دې 2 وظیفو په برکت باندې محترمو الله پاک به د انسان قرضه دا به ختمه کړي. یاد ساتئ چې قرضه به کله ختمېږي چې کله موږ د چا نه پیسې راوالو.
چې کله موږ د ورکولو نیت کوو که نه او کله موږ د پیسې رالو او دغه ټایم کې موږ د ورکولو نیت وکړو انشاءالله العزیز الله پاک به راله د پیسو د ادا کولو توفیق ضرور راکوي او ورسره محترمو دغه ذکر کوو انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ مشکلات ختم کړي الله پاک محترمو زموږ استادو حاجت دا پوره کړي او یاد ساتئ د عمر صاحب په دور کې یو سړي باندې څه جرم دا ثابت شو عمر صاحب وفرمایل جلاد ته وویل چې دا سړی ووهه چې کله جلاد کوړه راواغست او دې سړي ته یې ونیوله چې یو ګزار یې ورکړو دې مجرم ویلې سبحان الله سبحان الله سبحان الله عمر صاحب وفرمایل چې سبحان الله ویلې د الله پاک حمد او ثنا د الله پاک پاکي بیان کړه جلاد ته یې بس خپله کوړه ده کېده دې سړي ته باقي سزا مو ورکړو جلاد حیرانه شو ورسره خوا کې صحابي ناست هغه ته وایي چې عمر دا راته وایه چې دا ولې عمر صاحب ته وفرمایل یو سړی الله پاک یادې په سبحان الله باندې دې سبحان الله د انسان نجات ورکړو ماشاءالله نو سبحان الله کې محترم دا ډېر څه دي یو جنتي او بار روزي په خپل محل کې به چکر لګی هغه باندې به د بر نه خوشبویي راشي دی وایي چې پروردګاره برم لا څوک شته دی نو الله پاک به ته آو یو جنتي ستا نه بر دی په مقام کې هغه یو ځل سبحان الله تا نه سوا ویلی دی نو چې کله موږ روزانه سهار کې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا زر پیرې وایو انشاءالله العزیز الله پاک به زمونږ استاسو قرضې محترمه ده به ختمه کړي الله پاک به زمونږ استاسو مشکلات ختم کړي الله پاک به زمونږ استاسو حاجات دا پوره کړي کوشش محترمه دا وکړئ چې څومره د چا قرضه را په چا باندې څومره مشکلات دي حاجات د ټولو لپاره د سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا وظیفه وکړئ ډېره بهترینه وظیفه ده په خپله هم وکئ او دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړئ کیدای شي ستاسو د یو شعر د وجې د چا زندگی بدله شي الله پاک خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته